الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د رستم پریس کلب ډیره مننه چې تاسو نن دلته کې د ډیسټریبیوشن سریمنی لراله. د دې باره کې زموږ دلته یو باقاعده لوی پروګرام خو هغه سبا ایډي صاحب سینیئر ایډي صاحب پروګرام کړی دی په مردان کې. نو هغې وی چې تاسو دا مختصر وکړئ او لوی پروګرام له بیا هلته راځئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې صوبه خیبر پښتونخوا ګورنمنټ د صفایۍ باره کې یو پروګرام یو پلان جوړ کړی دی چې د هغې په سلسله کې په ټولو ویلیج کونسلو کې جنریټر هم واغشته او بیا د هر ویلیج کونسل لپاره دا لوډرې پرچیز کړې دیم ویلیج کونسلو ته حواله کړلې. د هغې باقاعده سریمني چې کوم دی نو نن دلته کې زمونږ په تحصیل رستم کې په ایډي آفس کې چې کوم دی نو هغه کېږي. نن دا کمې لوډرې چې راغلي دي کم جنریټر دې لپاره اخیستې شوي دي هغه هم راغلي دي چیرمنان ملګري دي سیکرټریان صاحبان دي نور ملګري دي هغې ټول دلته راغلي دي او اوس باقاعده مونږ چې کوم دی نو د دې لوډرو حوالګي به چې کوم دی نو دغه ملګرو ته کوو. مونږ د دې موجوده حکومت هغې چې دا کوم سټپ اوچت کړی دی د هغې د دې سټپ اوچتېدو چې کوم دی نو ستاینه کوو په وجه د دې چې صفایي ایمان دی او انشاءالله چې زمونږ دا صوبه پاکه او صاف وي نو انشاءالله د هغې په وجه به چې کوم دی نو زمونږ په دې خلکو کې نور هم اویرنس پیدا کیږي او هغه به چې کوم دی نو دوی د صفایۍ صفا ساتلو چې کوم دی نو نور هم زیات خیال ساتي. رستم نیوز ډېره شکریه ادا کوم چې څنګه تاسو ته پته چې صوبه کې په د صفایۍ یو مهم شروع شوی دی په هغې کې چې کوم دی نو ټول ویسیس کې هغې له د جنریټر هغې واغېشتل او دغسې ورسره دا یو اضافي بل کار وکړو چې ډېر غټ کار یې وکړو. د هغې لپاره یو لوډر دغه کړه هر یو ویسي ته راکړه. نو د دې لپاره حکومت ډېره غټه دغه کوو موږ چې یاره دې چې کوم دی دونه غټ اقدام واخیستو خو ښکلې انشاءالله تعالی زموږ د عوامو نه هم دا توقع ده چې انشاءالله تعالی موږ سره دې سره صفایانو والو سره به دې سره چې کوم دی نو خپل تعاون کوي. زه د خلکو ته هم دا وایم چې یاره تاسو چې کله دا لوډر درشي نو تاسو دې ته خپل ګن چې کوم دی نو هغه تاسو یو شاپر کې اچوئ او په بالټي کې اچوئ چې کله دغه درغې شاپر ورته ورکوئ تاسو ته به دا چې کوم دی نو بس دې په ګاډۍ کې ږدي او لوډر کې بیا چې ودي بیا چې کوم دی نو خپل ځای ته رسوي. الحمدلله نن د تحصیل رستم د تمامو ویلیج کونسلو چیرمنان او د هغې سیکرټریان حضرات راغلي دي په دغه سلسله کې چې صوبه خیبر پښتونخوا زمونږ د چیرمنانو په دې ټینور کې په لومبي ځل باندې مونږ ته الحمدلله مونږ شکریه ادا کړو چې دغه لوډرې زمونږ ویلیج کونسلو ته چیرمنانو په لاس باندې حواله کړې او چونکې دا پروګرام خو مونږ وایو چې بهترین او ښه پروګرام به وشي په دې کې خو د مشرانو طرف نه دا درخواست و چې تاسو دا پروګرام ضرور کوئ. مونږ وایو چې دلته به انشاءالله د ایډي آفس ته چارغولۍ ته به میئر صاحب هم حاضري کوي او ایم این اے صاحب هم حاضري کوي ایم پی اے صاحب هم حاضري کوي چونکې سینیئر ایډي صاحب هغوی تاسو زر تر زر دا ورکړئ او انشاءالله سبا یا بلز چې کوم پروګرام دی په مردان کې هغې ته به انشاءالله دغه مشران حاضري کوي. نو مونږ یو ځل بیا د صوبه خیبر پښتونخوا د حکومت شکریه ادا کوو. صوبایي ګورنمنټ چې کوم دی ډېر شکریه ادا کوو چې هغې داسې یو ګام پورته کړو چې د صفایۍ دپاره دا موږ دا لوډرې پر ویسي ورکړلې او الله دې وکړي چې داسې نور هم ګامونه پورته کړي چې زموږ د صوبه چې کوم دا چې دا مخ په وړاندې باندې لاړی شي. نو موږ یو پیره بیا د بلدیات محکم بلدیات او د صوبایي ګورنمنټ ډېر شکریه ادا کوو. نن د صفایۍ د مهم کوم افتتاح وشوه دا په کار وه چې نن 2-3 کاله مخکې شوې خو چلو ډېره درسته او دا یقینا چې د صوبایي حکومت یو ډېر غټه کارنامه ده چې هغې لکه د ویلیج کونسلو په سر باندې داسې صفایۍ دا مخم شروع کړو دا د ستاینې وړ دی او موږ امید لرو چې صوبایي حکومت په دې نه مزید نور هم د خیر ښېګړې د عوامو کارونه جاري ساتي. والسلام. موږ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی صاحب ډېره شکریه ادا کوو چې د صفایۍ دا مهم چالو په خیبر پښتونخوا کې